बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नन ज़मंग टॉपिक थे properties of liquid states. देख मंगा असा properties value नन वा नो बकाया properties मंग discuss को नन नई कम property मंग discuss को एक रंग माना दा boiling point. Boiling point से तो वही यदि definition तो वो रही the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure or any external pressure is called boiling point. Boiling point هغه ټمپریچر دی چې په کم باندې د یو لیکوید ویپر پریشر دا برابر شي څه سره ایکسټرنل پریشر سره یعنی یو بیکر ته موږ څخه موږ په هغې کې لیکوید اچولی دی او دې ته موږ د لاندې نه هیټ پرووایډ کوو دې ته هیټ پرووایډ کیږي اوس چې کله دې ته هیټ پرووایډ کیږي د دې مالیکولز به کاینیټیک انرژي سیوا کیږي او چې کاینیټیک انرژي سیوا شي دا مالیکولز به د لیکوید سټیټ نه کنورټ شي ګیسیس سټیټ ته یعنی ویپرز ته کله د هغې ویپر چې کله کم پریشر جوړیږي یعنی ویپر پریشر هغه پریشر برابر شي زموږ د اټماسفیر پریشر سره یا دې ځای کې که موږ یو بل پریشر پرووایډ کړی یعنی ایکسټرنل هر یو پریشر یې هغې سره ایکول شي نو دغې پوینټ ته به څه ویلی شي بوایلینګ پوینټ یعنی په هغه پوینټ په هغه ټمپریچر چې په کم ټمپریچر باندې د لیکوید ویپر پریشر دا برابر شي د اټماسفیر پریشر سره دغې پوینټ ته به څه ویلی شي بوایلینګ پوینټ یعنی دې ځای کې اوس یو هغه پروت دی په دې باندې یو د پاسه سر پروت دی دا کلوز کنټینر دی اوس د دې ویپر چې کم پریشر دی او د دې اټماسفیر چې کم پریشر دی دا دواړه یو برابر شي نو دې پوینټ ته به ویلی شي دې پوینټ ته به ویلی شي بوایلینګ پوینټ دا په اوپن کنټینر کې هم کیدی شي او دا په کلوز کنټینر کې هم کیدی شي یعنی دې دپاره فکس هغه نه دی چې دا به خامخا کلوز کنټینر وي دا اوپن کنټینر کې هم کیدی شي نو هغه پوینټ چې په کوم پوینټ باندې د لیکوید ویپر پریشر دا ایکول شي اټماسفیریک پریشر سره دې پوینټ ته به ویلی شي یا دې ټمپریچر ته به ویلی شي بوایلینګ پوینټ When a liquid is heated, its molecular kinetic energy increase, which in turn increases the vapor pressure. دا موږ په تیر پراپرټي کې ډسکس کړو چې کوم ویپر پریشر پراپرټي موږ د دې نه مخکې ډسکس کړې ده کله یو لیکوید له موږ هیټ ورکوو نو د دې کوم مالیکولز دي د هغې به کاینیټیک انرژي سیوا کیږي او چې کله کاینیټیک انرژي سیوا شي نو دا لیکوید به کنورټ شي د لیکوید سټیټ نه ګیسیس سټیټ ته هغې ګیسیس سټیټ چې کوم پریشر اپلای کوي نو هغې ته به ویلی شي ویپر پریشر نو چې کله هم یو لیکوید هیټ کیږي نو د دې ویپر پریشر به انکریز کیږي A stage come where the vapor pressure become equal to the atmospheric pressure or any external pressure and boiling of the liquid start. A stage come where vapor pressure become equal to atmospheric pressure or any external pressure and boiling of the liquid starts. نو کله دا ویپر پریشر دومره سیوا شي چې هغه برابر شي د اټماسفیریک پریشر سره نو دغه سټیج کې به د لیکوید بوایلینګ سٹارټ شي او دغه پوینټ ته به موږ وایو بوایلینګ پوینټ Why during boiling the temperature of the liquid remain constant? اوس چې کله هم د یو لیکوید بوایلینګ شروع شي نو د دې ټمپریچر به نه رایز کیږي یعنی فار ایگزامپل 100 ډیګري سنټیګریډ باندې واټر موږ چې د دې بوایلینګ کیږي دا یې شیږي په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې نو چې کله 100 ډیګري سنټیګریډ ته ټمپریچر ورسي او د بوایلینګ د واټر سٹارټ شي نو د دې نه پس به د دې واټر ټمپریچر نور د 100 ډیګري نه سیوا کیږي ولې به نه سیوا کیږي دا غي څه ریزن دی نو هغه موږ ډسکس کوو During boiling, the temperature of a liquid remain constant because the heat provided to the liquid during boiling is used to overcome the intermolecular forces. اوس چې کله دا ټمپریچر هغې بوایلینګ پوینټ ته ورسي نو بیا د دې نه پس دا ټمپریچر به د هغې لیکوید نور نه سیوا کیږي ولې به نه سیوا کیږي چې کم ټمپریچر یعنی کم هیټ دې ته نور پرووایډ کیږي نور هیټ دې له ورکړی کیږي نو هغه هیټ به څه کوي چې کم لیکوید مالیکول په منځ کې کم انټر مالیکولر فورسز دي کم بانډینګ دي هغه بانډ ماتولو کې به هغه هیټ استعمالیږي او دا ټمپریچر به د لیکوید نور نه رایز کیږي یعنی فار ایگزامپل واټر دی
نو چې کله واټر مونږ په چوله باندې کېښود او مونږ دې له هیټ ورکول شروع کړل نو د دې ټمپریچر به رایز کېږي او چې کله 100 ډګري سنټیګریډ ته ورسېده او د اوبو یخېدل شروع شول بایلینګ شروع شو نو د دې نه پس په اوس نوټ د دې ټمپریچر نه سیوا کېږي هغه په دې وجه نه سیوا کېږي چې کوم د واټر مالیکول په منځ کې کوم هایدروجن بانډینګ دی هغه هایدروجن بانډینګ به ماتېږي د دې هیټ د وجې نو دا هیټ به نور چې کوم دی نو انکریز کېږي نه بیا د فیکټرز افیکټینګ بوایلینګ پوینټ کم فیکټرز دي داسې چې د وجې بوایلینګ پوینټ یا کمیدای شي یا سیوا کېدای شي نو مونږ ووایو چې بوایلینګ پوینټ کې به ویپر پریشر دا به ایکسټرنل پریشر سره برابرېږي نو که ایکسټرنل پریشر سیوا کېږي یا کمیږي نو بوایلینګ پوینټ په افیکټ کېږي او دغسې کم لیکوډ دی چې هغې کې څومره سټرانګ انټر مالیکولر فورسز وي یا که ویک انټر مالیکولر فورسز وي نو د هغې د وجې هم بوایلینګ پوینټ کمیدی سیوا کېدی شي نو دوه فیکټرز دي چې د وجې به بوایلینګ پوینټ یا کمیږي یا به سیوا کېږي هغه د نیچر آف د لیکوډ اینډ ایکسټرنل پریشر اوس لومړنی موږ ډسکس کوو nature of the liquid. Polar molecule have stronger intermolecular forces than non-polar molecule. چې کوم polar molecule دی یعنی چې کوم کې پازیټیو نیگیټیو چارجز راځي نو د هغې انټرمالیکولر فورسز یعنی د دوه مالیکول په منځ کې چې کوم بانډینګ وي دا زیات مضبوط وي د نان پولر نه So they require more energy to overcome the intermolecular forces نو چې څومره هغې intermolecular forces strong دي نو دومره به زیاته انرژي پکار وي د هغې بانډ ماتولو لپاره یعنې چې څومره یو غوټه تا کلکه تړلې ده دوه څیزونه دي یا د کلک تړلي دي نو دومره به هغې دپاره سیوا فورس پکاري جدا کولو له او چې څومره ویک یو بل سره کمزوري تړلی شوي دي دومره به اسانه باندې د یو بل نه جدا کیږي نو دغه اګزامپل دی چې څومره سټرانګ انټرمالیکولر فورسز وي دومره به زیاته انرژي پکار وي چې څومره کم مالیکولر فورسز وي نو څومره کمزوري مالیکولر فورسز وي نو دومره به کمه انرژي پکار وي نو چې څومره سټرانګ انټر مالیکولر فورسز دی کم مالیکول یعنی کم لیکوډ مالیکول کې انټر مالیکولر فورسز سټرانګ دي د هغې بوایلینګ پوینټ په سیوا وي او چې کم مالیکول کې انټر مالیکولر فورسز ویک دي نو د هغې بوایلینګ پوینټ به کم وي بیا د ایکسټرنل پریشر ایکسټرنل پریشر چې څومره زیاتیږي نو دومره به زیات هیټ پکار وي چې زیات ویپر پریشر به پکار وي چې هغې سره برابر شي نو دومره به بوایلینګ پوینټ سیوا کیږي او چې څومره ایکسټرنل پریشر کمیږي نو دومره به زر چې کوم دی نو ویپر پریشر هغې ایکسټرنل پریشر سره برابریږي او دومره به زر چې کوم دی نو د یو لیکوډ بوایلینګ سټارټ کیږي External pressure and boiling point are directly proportional to each other. یو بل سره ډایرکټ ریلیشن دی یعنی که external pressure سیوا کیږي نو boiling point به هم سیوا کیږي او که external pressure کمیږي نو boiling point به هم کمیږي Greater the external pressure, greater will be the boiling point and vice versa. اوس تاسو دپاره دوه کوېسچنې دي یو کوېسچن خو دلته لیکلی شوی دی بل نه دی لیکلی شوی دواړه درته وایم لومړنی کوېسچن دا دی چې بوایلینګ پوینټ د یو لیکوډ دا به په غرونو کې کم وي یعنی په غرایزه علاقه کې چې کم غرونه دي کم ځای کې الټیټیوډ زیات دی یعنی په غر باندې به بوایلینګ پوینټ د یو لیکوډ کم وي او په میداني علاقو کې به بوایلینګ پوینټ د هغې لیکوډ بوایلینګ پوینټ به سیوا وي یا په کوکر کې چې موږ پخلی کوو نو کوکر کې پخلی زر ولی کیږي بنسبت د عام کټوای بنسبت د عام یو لوښي کې چې کله تاسو کټوای پخوئ نو هغه ټایم ډیر اخلي او کوکر کې چې پخوئ نو هغه ټایم کم اخلي نو دا ولې د دې جواب به تاسو ماله راکوئ په کمنټس کې بل دی فریزینګ پوینټ فریزینګ پوینټ هغه پوینټ دی هغه ټمپریچر دی چې په هغې باندې یو لیکوډ کنورټ شي سالډ سټیټ ته یعنی اوبه دي یا موږ فریج کې کېښودې او هغې نه واوره جوړه شوه نو د لیکوډ سټیټ نه سالډ سټیټ ته کنورټ شي دغه ټمپریچر ته به موږ وایو فریزینګ پوینټ The temperature at which the liquid and solid state exist at equilibrium state is called freezing point. هغه ټمپریچر چې پای باندې liquid state او solid state دا په equilibrium کې وي نو هغې ته بس ویلی شي freezing point یا موږ داسې ویلی شو چې هغه ټمپریچر چې پای باندې liquid solid state ته کنورټ شي نو هغې ته بس ویلی شي freezing point ورته ویلی شي
څنګه چې موږ ټمپریچر د یو لیکوډ انکریز کوو نو دغه کاینیټیک انرژي به سیوا کیږي. نو دقسې که موږ د یو لیکوډ ټمپریچر ډیکریز کوو نو دغه به کاینیټیک انرژي ډیکریز کیږي. نو چې څومره کاینیټیک انرژي ډیکریز کیږي دومره به د مالیکول چې کوم موشن دی هغه به کمیږي، او چې مالیکول موشن کمیږي نو دا به د لیکوډ سټیټ نه کنورټ شي ته سالډ سټیټ ته. بیا ورپسې دی ډیفیوژن موږ په ګیسز کې ویلو the movement of molecule from higher concentration to lower concentration is called diffusion. چې کله molecule higher concentration نه movement کوي lower concentration ته د process ته ویلی شي diffusion. Diffusion also occur in liquid because the particle of liquid are in state of motion. څنګه چې په gases کې diffusion کې د gases په continue motion کې دي د هغې molecule دغسې د liquid molecule هم په motion کې دي نو د هغې کې diffusion کیږي. The diffusion rate of liquid is slower than the diffusion of gases. او د diffusion چې کوم په liquid کې دی هغه ورو کیږي slowly کیږي بنسبت د gases diffusion. یعنی څنګه چې تاسو اوس په یو داسې اوبه دي یو جګ واغسته اوبه هم پکې واچولې او هغې اوبو کې تاسو بیا د سیای یو ساس کې وکړو یعنی انک هم پکې واچو او یو طرف ته چې کوم دن په کمره کې پرفیوم وکړو نو د پرفیوم بوی به زر خورېږي او که نه هغه سی به چې کوم دی په اوبو کې زر خورېږي. نو د ګیسز ډیفیوژن تیز کیږي بنسبت د لیکوډ د ډیفیوژن. ځکه چې د ګیسز مالیکولز موشن د هغې چې کوم مومنټ دی هغه زیات دی نو د هغې د وجې د هغې ډیفیوژن زر وي او د لیکوډ کوم مومنټ دی د ګیسز په نسبت کم دی نو په دې وجه په ډیفیوژن په لیکوډ کې سلولی کیږي. بیا ورپسې دی موبیلیټي. نو دا خو موږ بیا وایو چې لیکوډ مالیکول هم چې کوم دی نو دا په موشن کې دي ځکه چې د دوی هم کاینیټیک انرژي ده. The movement of molecule depends upon their kinetic energy او دغه مومنټ په څه باندې ډیپند کوي په کاینیټیک انرژي باندې. څومره زیاته کاینیټیک انرژي وي دومره به سیوا مومنټ وي او چې څومره کمه کاینیټیک انرژي وي دومره به کم مومنټ کیږي. بیا ورپسې دی ډینسټي هم مونږه ګیسز کې ویلو چې ماس پر یونټ والیوم یعنی یو ځای یو لیکوډ ګیر کړی دی اوس په هغې کې د هغې ماس څومره دی وزن یې څومره دی دې ته به څه ویلی شي ډینسټي یعنی یو بوتل دی 1 لیټر بوتل او اوس په دې کې د دې لیکوډ هم پکې واچو هغه څومره لیکوډ دی یعنی 1 لیټر بوتل دی هغې کې تاسو پای واچول کیلو پای مې واچول هر څه نو دغه د هغې د ماس او د هغې والیوم دا چې موږ یو بل باندې ډیوایډ کړو موږ ځکه به څه راشي ډینسټي به راشي. Liquid have high density than gases. The liquid density the gas na sewa da. Wali sewa da because the molecule of the liquid are close to each other and have less volume as compared to gases. Zaka چې تاسو تمخ کې ما ویلو چې density directly proportion the mass تا او inversely proportion the volume تا. نو چې څومره mass سیوا وي دومره به density سیوا وي، چې څومره volume کم وي دومره به density سیوا وي، او چې څومره volume سیوا کیږي نو density به کمیږي. نو د gases mass کم دی او volume سیوا دی په دې وجه د هغې density کمه ده. د water mass سیوا دی او volume کم دی په دې وجه د water density سیوا ده. دې ځای کې زمونږ liquid state complete شو. انشاءالله next lecture کې به مونږ وو solid state.